حضرت خدیجه د دوه خاوندانو نه پاتې و، مخکې دوه ودونه شوي او بیا کونډه وه. نو د رسول الله د صداقت او امانت نه چې کله متاثره شول نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام راولېږو او ویل که ته زما سره رشته کول غواړې نو زه ستا سره واده کوم. نبی علیه السلام وایي زه به د خپل تره سره مشوره وکړم. حضرت ابو طالب چې د حضرت علي صاحب پلار دی د هغه سره مشوره وکړله چې دې زنانه ما ته د نکاح پیغام را لېږلی دی. ابو طالب هم حیران دی چې دومره قابله ښځه، دومره زیاته مالداره ښځه او ډېر لوی لوی خلک په هغه پسې رشتې لیږي او هغه نه تیارېږي. او نبي علیه السلام ته په خپله باندې آفر کړی دی او دا جایز کار دی چې یو زنانه یو نارینه ته په خپله پیغام ولېږي. څنګه چې نارینه یو زنانه سره واده کولی شي د پوسه کې، نو داسې زنانه ته هم حق حاصل دی، سره ګناه خبره نه ده. اگر چې د چا په رواج کې د چا په رواج کې به نه وي، عربو رواج کې وه داسې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ابو طالب ویل چې دا درخواست قبول کا. درخواست قبول کو او نکاح وشوله. کله چې نکاح وشوله نو په دې دوران کې د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره ډېر مال دولت او ټول مال دولت نبی علیہ السلام له ورکو. ول دا مال نه پستا دی. قرآن وایي کنه وجدک عائلا فاغنا، الله غریب مندلې وي د خپل خزې په مال باندې الله مالدار کړل. او نبی علیہ السلام یو امیر انسان جوړ شو، خدا مال ځان نه لګولې دی، په دې غریبانو په دې کندو یتیمانو تقسیم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مال دولت وګې نه دا مقصد چې دا مال دولت ځان جمع کړي. په دې دوران کې د حضرت خدیجه رضی الله عنها د دې سره یو غلام دی زید بن حارثه نومې دی. دا غلام نو بنیادی دربانې دا ماشوم او چېرته د خپل کلي نه د ماشومانو سره په لوبو راوتی و. او په لاره کې یو تجارتي قافله روانه وه نو دا یې ونیو، وایي چې هسې هم څوک نشته دی، نو دا یې ویوړو او خرڅ یې کړو. په میله کې خرڅ، غلام نو آزاد و خو ماشوم دی. کله چې په میله کې خرڅ کو نو دا د حضرت خدیجه د تره زوی د حکیم بن حزام وروسته ایمان راوړی دی رضی الله عنه، هغه ته ویل چې ما له غلام ول نو دا الک ولدی د تره زوی واغستو حضرت خدیجه له اتفاقیت دي. دا د حضرت خدیجه غلام و. بیا کله چې نبی علیہ السلام سره واده وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته گفت کو الله ستاسو د رسول الله سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تاسو کول ته سو کې نو زه خو غلام نه یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو نشم کولای چې دا یو آزاد الک دی او د آزاد مور او آزاد پلار نه پیدا دی، زره غلام کما آزاد کویستا او چې آزاد کو نو ظاهر خبر او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسخه ګړم ډېر زیاتې کول. نو دا خبر مشهور شول داغه زید ابن حارثه چې کوم والدین دی حارثه او داغه خاندان ابو ته پته ولګی چې زمونږ الک خود نبی علیہ السلام سره جرال البسی. نبی علیہ السلام نے مطالبه وکړه چې دا ماشوم زمنګ د دامن لراکه. نبی علیہ السلام راوستو ویل دا بچیا ویل د مور او پلار دی کزه وسره نو زری پرېدم او که زما صفاتی کېږي نو زری ساتم. هغه چې مور او پلار ولیدل ویل بس دا می پوره و چې تاسو مولیدلې خو زه د نبی علیہ السلام نه زما د سرایم د خپل پلار او د مور او د خاندان په ځای باندې نبی علیہ السلام له ترجیح ورکړه چې د سره وخت یې روما. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا وته زما بچی شولې، زه خپل پلار دې پرې خو ته نو زه دې پلار یې مکنه. نو خلکو ورته بیا زید بن محمد وای صلی الله علیه وسلم. وکله د عربو یو رواج چې چا به کله یو چاته بچی وایو، دلته خلک چاته بچی وای کنه ماشومان ځان سره ساتي چې چا بچی نه. او په زمانہ کې بچی چاته بچی وایو نو بیا به ټیک ټاک بچیو، میراث کې به ولې سور کولا څنګه چې خپل زوی دغه شان احکام به خلکو منل لاغي. دا طریقه ټیک نه و، هغه پردې بچی دی. دا طریقه الله رب العالمین ختمول غختل. نو چې ختمول غختل په دې باندې پابندي ولګولا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې کلیر ویلو چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو کې د الکانو د سړو پلار نه دی، دا د جنکو پلار دی. دې څه مطلب دی؟ یعنی دا زید بن حارثه د نبی علیہ السلام زوی نه دی، تاسو د زید بن محمد مو ای بلکې زید ابن حارثه ورته وای. ادعوهم لآبائهم، الله مسلمانان ته ویل د خپل پلارانو په نومونو باندې راو باندې ګوره، دا د پیغمبر بچی نه دی. عبد الله بن عمر وای مخکې وته موږ زید بن محمد وایو چې دا آیت کله راغی نو بیا ورته موږ زید بن حارثه شروع کو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې زامن دي او دا ټول ماشوم والی کو پات شوی دي. حضرت ابراهیم د ماریه نه پیدا دی، وینځوا د وینځي بچی دی، ام ولده شو بیا. او دا دو بچی چې کوم زامن دي قاسم او عبد الله دوال قبادی طیب او طاهر، دا یو الګ دی عبد الله. د عبد الله او قاسم دا د نبی علیہ السلام د خدیجه نبی دادی بیا. او سلور لوریانی دي، زینب مشره ده
رقیہ ورپسې ده، ام کلثوم ورپسې ده او فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنهن. دا اخیره ماشومه او کشره لور ده د سلو لوریانې او درې زامن د نبی علیه الصلاۃ والسلام. خدا لوریانې ټولې چې واده شوي دي ټولې، حضرت زینب چې په ابو العاص باندې واده وه، حضرت فاطمه په حضرت علی واده وه، رقیہ او ام کلثوم دا د ابو لهب په بچو عتبه او عتیبه باندې واده شولې، کوژدن نه پس ول طلاق ورکړ، بیا اوس حضرت عثمان واده کړی دی. دا د نبی علیہ السلام درې زمان عثمان، علی او ابو العاص. ابو العاص مشرک به ایمان راوړی دی، ورستو اول مشرک شرک پالت کو سه نکاح شو او کی جایز چونکه زامن په ماشومالی باندې وفات دي، نو الله ویل چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم. دا محمد صلی الله علیه وسلم سره سړو پلار نه دی، یعنی زید ابن حارثه دا رسول الله زوی نه دی. بس خبره ختم شو، بیا او صحابه کرام زید بن محمد نه